یو کس وایي چې زمونږ دکان دی او مونږ د هغې حساب کو د 77 लाख روپو سامان پکې پروت دی، مونږ زکات ورکول غواړو، نو د 77 लाख په ځای باندې د 80 लाख په حساب سره زکات ورکولی شو او که نه صرف د 77 लाख زکات به ورکړو. 77 लाख زکات در باندې فرض دی او چې کوم سیوا ورکې نو هغه ممنوع نه دی، خو تخمیناً به نه ورکې، په حساب سره به ورکې. 77 लाख حساب چې دی وکړو، د دې زکات در باندې فرض دی چې د 80 लाख ورکې، نو دا تبرع او ډېره ښه ده، والله پاک پې خوشحالي. یو کس وایي چې یو سړی د عمرې نیت کړی دی، بیت الله شریف ته داخل شو، نو د دپاره څه کول پکار دي؟ آیا تحیت المسجد 2 رکعاته پکار دي او که نه طواف کول پکار دي؟ چې کله سړی عمرې ته ځي نو چې څنګه عمرې ته د بیت الله ته داخل شو، مسجد حرام ته، دا وخت کې که چېرې فرض مونځ ولاړ وي نو فرض مونځ دې وکړي، او یا داسې وخت چې مثلا د سحر مونځ نه دی کړی، جمع شوي ده، د نه مونځ قضا کېږي، نو اول د فرض مونځ وکړي او بیا د عمره شروع کړي. او که چېرې د فرض مونځ د کړی وي نو دغه وخت کې تحیت المسجد کول بالکل نه دی پکار. تلو سره بیت الله ته چې څنګه دننه شي نو ډومبی به طواف شروع کړي، استلام وکړه او طواف وکړه او وچکره، بیا د هغې نه پس سعی وکړه د صفا مروه په منځ کې، او د هغې نه پس بیا ویښته پرې کړه د احرام نه چې ووتې. بیا هغې نه پس چې کله راشي نو اوس هم زمونږ خلکو دپاره چې مونږ ته آفاقي ویلی کېږي، کوم سړی چې د میقات نه بهر پاتې کېږي، لکه مونږ د میقات نه بهر یو، ډېر لري یو د میقات نه، نو ده ته آفاقي وی. نو آفاقي سړي دپاره چې کله د مسجد حرام ته دننه کېږي نو اول طواف کول بهتر دی. که طواف طبیعت نشي کولی، ګرانه یې ورته موډ یې کول نه غواړي، نو بیا د تحیت المسجد وکړي. لیکن لومبی چې کله نوځي د عمرې دپاره نو هغه وخت کې د ټول نه مخکې د هر څه نه مخکې عمره پوره کولی، اول طواف دی بیا صحیح ده. یو کس وایي چې ما ته په لاره کې یو کوټ پروت میلاو شو، د هغې کوټ د مالک پته نه لګي، یعنې ما ته معلوم نه ده چې دا د چا دی، نو زه دا کوټ استعمالولی شم؟ چې تا اوچت کو د لارې نه نو اوس په تا باندې یو ذمهداري ده، هغه دا نه ده چې تا ته معلوم نه دی، نه ته به هغه اوس ګرځې اعلان وکې چې دا کوټ د چا دی، دا د چا دی. او که چېرې ته دا اعلان نشي کولی، مالک پسې نشي ګرځولی، د هغې تشهیر نشي کولی، نو تا ته د لارې نه دا پروت کوټ اوچتول نو پکار، دا هغه کس ته اوچتول پکار و چې څوک دا اعلان کولی شي چې اوس دې اوچت کړی دی، نو اوس به دا د هغې تشهیر وکړي. یو غټ امام وایي چې ما ته یوې زنانه دوکه راکړې ده په عمر کې، ما ته چا دوکه نه ورکړي. غالبا د امام ابو حنیفه رحمه الله واقع وی چې داسې په لاره کې بټوه پرته وه همیانۍ، وی دا زنانې و طرف ته ولاړه ده، ما ته وایي چې دا بټوه خو لغونې اوچته که، وی چې ما اوچته که نو ما ته وایي چې دا د چا نه پرېوتي دی، اوس یې ګرځوه. یعنې مالک ګوره اوس یې ورپسې ګرځو. نو زنانه دومره هوښیاره وه چې هغې بټوه ولیده، نو هغه خو امانتداره وه، هغې خو ځان ته کوله نه، او بل لا چې قیمتي شی و ګرځولی شوه نه. نو امام صاحب وایي چې ما ته یې دوکه راکړه، ما ته یې وایي چې دا اوچته که، نو چې اوچته مې که نو اوس ګرځول خو زما په ذمه دي، نو چې تا کوټ اوچت کړی دی نو د هغې ګرځول او د هغې تشهیر کول ستا په ذمه دي. مالک یې وګوره که چېرې بیا میلاو نه شو نو بیا چا فقیر ته یې ورکه. احناف وایي په خپله یې مه استعمالو، البته که په خپله سړی ډېر زیات فقیر وي نو بیا استعمالولی شي. یو کس وایي چې محمد رحمان او خادم الرحمن نوم کې خودل څنګه دي؟ نو داسې خوندناک او مناسب نه دي، ټیک نه دي، معنی خطام جوړېدی شي. خادم الرحمن نه، عبد الرحمن. خادم الرحمن معنی د رحمان یعنی د الله خدمت کوونکې. نو دا ټکی د بندګۍ لپاره زمونږ په ژبه کې او په اردو کې استعمالیږي، لیکن په عربی کې دا ټکی نه استعمالیږي. په عربی کې د دې په ځای باندې عبد نوم استعمالیږي، عبدالرحمن نوم پکې د خادم الرحمن نه. یو کس وایي چې قومه کې دا دعا چا کړي د ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، دا او حضور مبارک ورته څه فرمایلی دي؟
داسې تپوسونه خوند نه کوي، لیکن به هر حال دا یو صحابیو او دا هغه وی د انګي په مقابله کې دا الفاظ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ډېری فرښتې د دې پاغشتو پسې راغلي وي چې دا مونږ د کلمات واخلو، ځکه چې اعمال چې سړی کوي نو هغه فرښتې پورته وړي. صحابي وی یو کس وی چې آیا خپل بابي یعنی د رور خزه دا غینا پردشتا او کنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو نو هغه وی چې او په کورونو کې د لیور نه د ورندارې د پردې طریقه دا بورخه خو هغه نشي چولی. هغه پرده دا چې یوازې په یوازې لیور او ورندار دی یو کوټه کې نه کینی، خصوصا داسې وخت کې چې کله خاوند دغه خزینی، البته دغه خاوند شته دی د رور سره خبره کول غواړي نو بیا کېناستې شي یا بار په جمع کې کېناستې شي، چون کې دی کورونو کې پدې کې حرج لرازي لازمیږي سخت دغه د وجنه. لیکن دو په دو یوازې ناشتي لیور د ورندار په کوټه کې ناشته، لیور لا واده نه دی شوی یا واده شوی او د یوازې په یوازې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دریم پدې کې شیطان دی، د دې سیز نه احتیاط کول پکار دی. بل لیور په مخ کې د زنانا سرتور سر راتلل، بربند لیچ راتلل، خکاره پندای راتلل، دا ټیک نه ده، دا پرده پکار ده او په سر باندې کلک لوبټه په سرول پکار ده. یو کس وایي چې مړی ته غسل ورکړي نو د هغې نه پس لامبل دا ضروري دی او که نه ضروري نه دي. بعضې روایتونه معلومیږي چې مستحب دي. دویم تپوس یې کړی دی چې په بیت الخلا کې کپړې پرېښودل او ځړندول دا څنګه دي؟ بیت الخلا کې خو نه، غسل خانه کې جایز دي چې مثلا بیت الخلا هم دا غسل خانه هم دا، په هغې کې دیوالګیر شته نو کپړې پکې پرېښوی شي، کپړو پرېښو کې څه حرج نشته. او کپړې چې نجس ځای کې پرېوتي نی نو هغه نجس کېږي نه. دریم تپوس یې کړی دی چې سورې کهف د جمعې په ورځ باندې د مونځ نه مخکې ویل پکار دي او که وروسته؟ د جمعې په ورځ باندې ویلی شي، که د مونځ نه وړاندې وی او که د مونځ نه وروسته وی. د مونځ نه وړاندې ووایه چې د نی ویلې د مونځ نه پس تر مازدیګر نور پرېوتو پورې ویل کې هماغه اجر دی چې کوم د جمعې په ورځ بیان شوی. یو کس وایي چې یو کس په کرسۍ ناست او نور خلک په صف کې تلاوت کوي نو دې کې د قرآن پاک بې ادبي خو نه ده. نه، که چېرې یو سړی د عذر د وجې نه په کرسۍ باندې ناست پورته او نور خلک لاندې په صف کې ناست شي نو تلاوت کولی شي، هیڅ حرج پکې نشته. یو کس د خطبې د بعضې الفاظو په باره کې تپوس کړی نو ځان ته بیا تپوس وکړي، رستو ترجمې تپوس یې کړی. بل تپوس کوي چې د حضرت یوسف علیه السلام د زلیخی بیبي سره نکاح شوی ده که نه، او آیا دی ایمان راوړی دی که نه؟ بعضې روایتونه معلومیږي چې آو. یو کس تپوس کړی دی چې په بینک کې جمع شوی رقم چې په هغې کې 2 لکه منافع راځي، په هغې کې 1 لک بینک اخلي او 1 لک ما ته راکوي، دا څنګه دي؟ نو دا که بینک کې حلال روزګار وضاحت نی، لکه بعضې بینکونو کې اوس د حلال روزګار وضاحت راوتی دی، مضاربت باندې ورکول، مرابحه باندې ورکول وغیره وغیره، هغې صرف نوم نی، په هغې باندې کار هم کیږي، هغه طریقې سره کیږي هم، هغه منافع ټیک ده. لیکن بغیر د وضاحت نه چې ستا دومره مال دی په دې باندې به دومره منافع درکو، نو دغې ته سود ویلی کیږي، دغې ته دی منافع وي. یو کس وایي چې په تیر وخت کې ما د خپل پلار سره سلوک ډیر سخت ساتلو، تاسو نه مې د والدین د حقوقو په باره کې بیان واورېدو، نو اوس په هغې باندې زما په زړه کې دي چې زه د پلار نه معافي وغواړم. آیا زه د پلار نه په دغه تیر رویه باندې باقاعده معافي وغواړم او که نه دومره کافي ده چې اوس زه د هغې خبره منل شروع کوم او د هغې خدمت شروع کوم؟ نه، معافي تې مه غواړه، خدمت یې کو. چې څومره ته تواضع اختیار کړې د مور او پلار په وړاندې، نو دا د الله پاک ډېره خوښه ده. بلکې مور په پلار او مور دواړو کې کمزورې کس هغه مور ده، او هغه زوی چې هغه په سپینه ګیرم شي د مور په مخ کې ناست وي او مور ته د یو ګټې ټکړي او د هغې خبرې ته غوږ کېږي، دا د خدای ډېر خوښ دی. تب متواضع د مور په مخ کې عاجزي کوي. نو معافي غوښتل د مور او پلار نه دا ډېره ښه خبره ده، د هغې زړه ته به خوشحالي ورسیږي او بیا هغې نه پسې خبره منه، خدمت هم کو. یو کس وایي
تپوس یې داسې ډېر خطا کړی دی که یو سړی قتل کړی شي نو ژوند خو د الله په لاس کې دی، نو بیا دې قاتل ته ولې سزا ورکولی کېږي؟ یو ځل حضرت عیسی علیه السلام ته شیطان رالو او دا تپوس د عیسی علیه السلام نه شیطان کړی. نو دا سوالات شیطانی سوالات دي، دا په زړه کې دې ته ځای مه ورکوئ، په مزغو کې دا تپوسونه مه کوئ. الله جل شانو حکم منئ، د خدای بندگی کوئ. شیطان عیسی علیه السلام ته وایي چې هر څه د خدای په تقدیر کېږي، تقدیر کې لیکتي وي چې او نو ورته وایي چې بیا دې غره څوکې ته وخېږه، هلته نه راټوپ کړه چې ته عمرې وکړې نه. نو عیسی علیه السلام ورته سخت الفاظ ور استعمال کړل، شیطان یې ذلیله کو، ورته یې وفرمایل چې ښه ته ما ته دا وایې چې د خدای امتحان واخله، بنده د خدای امتحان نشي اخیستی، دې سره هغه کافر کیږي، او الله د بنده امتحان اخیستی شي. تا ته خو خدای پاک تقدیر خولی نه دی چې ستا په قسمت کې څه دي، یو کس ته د تقدیر په باره کې علم نشته، او هر یو سړی ځان ته خپل خیر غواړي، لیکن تا ته خدای دا ویلي چې بل کس په بې ګناه نه قتلې، او چې د قتل کو دومره ګناه ده. نو مرګ خو د الله جل شانه په لاس کې د هر یو څیز خالق خدای دی. نو مرګ نیټم خدای پیدا کړی دا، انسان هم خدای پیدا کړی، لیکن تا ته د وجلو سزا ده. نو عیسی علیه السلام ورته وایي چې ته ما ته دا وایې چې زه د خدای امتحان واخلم، بنده ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د خدای امتحان واخلي، الله ته دا حق حاصل دی چې د بنده امتحان واخلي. یو کس تپوس کړی چې زمونږ په علاقه کې د رشتې طی کولو په وخت کې د جینۍ والو د طرف نه د سرو زرو د خاص مقدار خبره کیږي چې دومره زر به جوړوي، او بل طرف ته شرعي مهر هم وي. د دې دواړو کې څه فرق دی؟ دغه زرو کالی چې جینۍ ته جوړیږي نو دا په مهر کې حسابېدی شي، لیکن زمون په علاقه کې دا رواج دی چې سره زر خامخا دا جوړي. اوس خو ګران هم شو ډېر زیات، اوس د هر چا وس نه دی، نو دا په مهر کې حسابېدی شي. په دې دواړو کې ډېر فرق نشته دی. نغدي روپۍ ورکول په مهر کې، یا سره زر ورکول، یا سپین زر ورکول، یا بل یو شی ورکول، په مهر کې هر یو شی ورکولی شي. نو چې کله د مهر په وخت کې دا ذکر کې چې دا مهر دی 2 تولې سره زر دی یا 3 تولې سونا، او دا جینۍ ته د هغه وام چولی شي او اختیار هم هغې ته ورکړی شي. بعضې کورونو کې د هغې اختیار د هغې ښځې د خاوند سره وي، هغې ښځې سره ني، او یا د هغې د سخر سره وي، هغه ته اختیار حاصل چې دا خرڅوي او که دې سره هر څه چې کوي بغیر د جینۍ د اجازت نه. دا ټیک نه ده، دا مهر نشو، دا بل څه شی شو، دا داسې شو لکه مستعار چې د شی ورکو. نو سره زر مهر ګرځېدی شي، 1 تولی که 2 تولی که 3 تولی که کم وي او که زیات وي. یو کس وایي چې د ساړه موسم دی، د غسل کولو په وخت کې سړی په اوبو کې د شړشمو تیل واچوي نو په غسل څه فرق خو نه پروزي، نه پروزي. یو کس تپوس کړی دی چې نن سبا په موبایل کې آنلاین یو گیم خلک کوي، په هغې کې جیت هار هم وي، چا ګټلي وي چا بایللي. نو دا جواري ده او که نه، که په هغې کې پیسې یا څه شی ګټلی کېږي بایللی کېږي نو دا جواري ده، او جواري حرامه ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي ډېر قرآن پاک کې دي، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب او جواری، انصاب، سلی، ازلام، پالستل دا ټول حرام دي. نو جواری حرامه ده، که په موبایل کې وي که دغسې وي، او که اګۍ جنګولو سره وي، د چرګانو اګۍ واخلي، دا ماته شو دا ماته نه شوه، او یا مالټې چې کوم دی نو پرې کول وي، دا سره ده او دا سپینه ده، دا ټوله جواری ده. که د لږو پیسو شی وي او که د ډېرو وي، دا حرامه ده. یو کس وایي چې مونږه د داسې سړي ولیمه خوړلې ده چې د هغه کاروبار حرام و، اوس مونږ ته څه کول پکار دي؟ دا الله جل شانه نه توبه استغفار کول پکار دي چې اوس دې خوړلې ده. یو کس وایي چې آیا مونږه د شیعو سره هغه ته کافر ویلی شو، د هغه سره ښه تعلقات ساتل لین دین کولی شو او که نه؟ کافر سړی په نوم سره نه کیږي چې یو سړی نوم شیعه دی یا د جماعت نوم شیعه دی، نه، عقیدی سره کیږي.
د چا چې دا عقیده ده چې دا قرآن هغه قرآن نه دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی، په دې کې کمی شوی دی، دې سره سړی کفر ته وځي. چې د چا دا عقیده ده چې جبرئیل علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه څخه وحی راړه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عقیده د کفر ده، دې سره سړی کافر کیږي. چې د چا دا عقیده ده چې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ته کنزلی کوي، بدرد وی، حالانکه دا غي پاکي الله پاک په سوره نور کې په قران پاک کې بیان کړی دا، دغه سړی کفر ته وځي. چې د چا دا عقیده ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمانم نه مني، مسلمان نه مني، هغه ته د کفر نسبت کوي، هغه کافر کیږي. ځکه چې داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا قرآن پاک کے اللہ پاک ذکر کردہ، اس قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صاحب سے کہا، قرآن پاک اغت صحابی ویلی دی او یو کس اغت کنزل کئی سپور استغی و بدرد بتوئی، یہ سر سڑے کفر توزی. دکه چې د ابوبکر صحابیت د قرآن پاک نه ثابت دی. بل تاسو کړه دې چې آیا په دې دنیا کې چې کوم رونه خويندې وي دا په آخرت کې رونه خويندې نه وي؟ نه، رونه خويندې وي، تعارف هم کیږي، پیژنګلو هم کیږي. لکه څنګه چې دلته موږ یو بل پیژنو، په حشر کې هم یو بل سره تعارف کی، پیژنګلو به کیږي، ملاقات هم کیدی شي. الله جل شانه دا ټول شیونه زموږ نصیب کی. البته دا ارچا به خپل ځان ځان ته کور وي چې ماشوم دنیا کې لاړو، په ځوانۍ کې لاړو، د بزان تخپل جنت وي چې جنت ته لاړ شي، د بزان تخپل اهل وي، د مور پلار سره به یو ځای نه پاتې کیږي. کدی هلته غواړي چې زما د خپل پلار سره ملاقات وشي، هغې مې ولیدی نو لیدی به شي. که یار دوست سره ملاقات غواړي دنیا کې ښه ملګری متقی او پارسا انسان او هغه خوښو په نیکۍ باندې د هغه زیارت به کیدی شي.